وای ګل د کدو ګل دی یو تی شو کوم تر لاندې بل دی. مونږ یو مسله جاړو ته چې په مسلې باندې خبره شروع کړي او دا مسایل مونږ کیړو او دا خبرونه تاسو له درکو چې یو خبر وایو نو بل خبر د هغې نه زیاته هم وایي یو قوم بله را یادېږي. نو لوټي لوټي وطن دی، کندرات وطن دی. د 13 ورځ دی بر علاقو ته لاړم. نن سبا چې تاسو مانکي طرف ته لا دې خوا کاکا صاحب طرف ته کوړي طرف ته دې خپل د غریزو علاقو ته لاړ شئ، نظامپور طرف ته، نو دغلته هر طرف ته او هر څو فرلانګه پس به تاسو ته سولر ښکاري. غټې غټې پراجیکټ دلته راغلي او سولر یې لګېدلي دي، ټیوبویل دي. د هغې په بنیاد باندې ځمکې مبادې شوي دي. خو دا آبادي دا نن دغه ګیر چاپېره چې چا دغلته سولر یې لګولي دي، نو هغه سولر یې د راتلونکي وخت لپاره نن تبعي او بربادي جوړیږي. دې ټایم کې په ټوله دنیا کې راشئ، اسلام آباد، لاور، کراچۍ او مختلفو ښارونو کې د باران اوبه ځمکې ته واپس کول، لا دا بره اوبه چې کوم مونږه استعمال شوې اوبه واپس ځمکې ته دننه کول، د ځمکې تل ته رسول، په دې پراجیکټو باندې دنیا کار کوي. ډېر ګڼ تعداد کې خلک اوس چې کور جوړوي نو د کور نه لاندې یو طرف ته په کور کې کویب جوړوي چې زمونږ د اوبو لیول هغه برابر یا اوبو لیول هم ښکته کېږي نه. د باران اوبه هم هغه محفوظ کوي چې باران اوبه، د کور اوبه، دا د لوښو وینځلو، دا څه عام اوبه چې کومې دي، نو دا یو داسې ځای ته هغې دپاره یو کوی جوړوي، کاڼي او کرش دا پکې اچوي چې دا د ځمکې تل ته واپس لاړې شي. قدرت دی، نیچر دی. دلته زمونږ یو مسله شروع ده. تاسو چې دې خبره لاړ شئ نو چې سار نور خیږي نو دا سولر چې کوم ټویلونه دي دا د دغې علاقو دپاره خو ابتدایي طور د آبادي شوه چې مالټو باغونه آباد شو او دې ټایم کې اوبه شته. خو څو کاله پس، څو کاله نه اوس هم د اوبو لیول چې کوم دی نو هغه ښکته شوی دی. سار چې نور روځي نو ماښامه پورې مسلسل ټویل لګېدلی او هغه اوبه همداسې ضایع کېږي. د هغې دپاره چک اینډ بیلنس نشته، کس نشته، بس لګېدلي اټومیټک ټویل دی. هغوی وایي مونږ ته اوبه میلاویږي او باغ ته اوبه میلاویږي. په دې نوې دنیا کې اګریکلچر کې دومره مشینریانې راغې او دومره ټیکنالوژي مخکې تللې ده چې دا خلک وړې وړې سرکټ هم ورته لګولی شي او د سهار چې کله ضرورت وي 2 ورځې 3 ورځې هفته پس اوبو ضرورت وي نو د اوبه دی آن کولی شي د موبایل په ذریعه او په موبایل یې بندولی هم شي. خو د لکونو روپو سولر به لګېدلی او د زرګونو روپو کار پې بیا نه کوي. دې ټایم کې خو عام سینسر یې لګي بوټو ته او هغه ګوري چې بوټی تږی شي نو اټومیټک ورته اوبه شروع شي. خو زمونږ خلک دا کوشش نه کوي او محکمې هم دا کوشش نه کوي. نو زه د دې مانکي، نظامپور، اکوړي، کاکا صاحب، ولی ګیر چاپېره چې څومره خلکو دغلته دا سولر یې لګولي دي، یو خو ورته درخواست کوو چې د دغې باندې خلک تعینات کړي او کم از کم دا ضروري کړي چې په کومه ورځ یې اوبه کوي نو په هغه ورځ دې چالو کوي، لا دې ولا غټې ټینکۍ جوړې کړي او هغې نه دې اوبه کوي. ګنې که دا سهار نه ماښامه پورې دا ټویلونه چالو وي نو ډېر زر ده چې دا شته باغونه به یې وچي او دغلته به د څکلو اوبه هم ني. بره کاکا صاحب کې مختلف دغلته ګیر چاپېره علاقې دي، نظامپور کې هغې کې اوس هم اوبه نشته، د څکلو اوبه نه راوځي په ځمکه کې. نو ما وی چې یو کو بله را یادېږي نو چې د څه شیز د نومه دی دې ټایم کې مونږ خبر ورکوو، ویلاک کوو، نو چې د څه شیز نومه نو په هغې باندې ځان له یو خبر جوړېږي. کومه خبره وکړو؟ افسوسناکه خبره ده، لکه د بازار نه والې، د ژوند نه والې، د سماج نه والې تر حکومته پورې چې کوم طرف ته قدم کېدی نو هلته تا ته یو د دلدل ښکاري، هغه د مسایلو مي، د کرپشن مي او هغه د خفګان مي، هغه د مسایل داسې مسایلې چې هغه اوس د حل کېدو سوچ ورته سړی نشي کولی. نو الله تعالی دې رحم وکړي. دا زمونږ د نوښار او بیا د خیبر پښتونخوا